بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون سورة آل عمران دری حصیو پاولی سکی اثباتو د توحید د الله رب العزت و غدری بابونوا بیا دویمه سکی اثباتو د رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم او قبائح ذکر کول د منکرینو د رسالت بیا درېمه حصہ کې بیانو د جهاد او انفاق فی سبیل الله تعالی پای کې اول قوانینو د تاسیس د جماعت او بیا دویم باب شروع کا او پای کې اصول د فتح او د کامیابی بیان د جهاد سو اصول بیان شو چې سود او حرامو نه بزان ساتي د الله نه بیره کوي د جهنم د اور نه بیره کوي د الله او د الله د رسول تابعداري وکوي مال به د الله په لاره کې خرج کوي همیشه به په ګناه باندې اصرار نه کوي د الله به ډېر یادوي دا اصول اوس د دې ځای نه بل قانون وم قانون بیانوي ولا تهنوا ولا تحزنوا او اتم وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ولا تهنوا سستی به نه کوئ ولا تحزنوا غمجنېږئ ما میدان کې به سستی نه کې او چې کوم تکلیف میلاو شو پاغي م پریشانه کیږي دا خو جنگ دی دردونه برازي تکلیفونه برازي حالات به پکې خرابيږي او تاسو بخپل حوصله نه بایلای مؤمن سکی مؤمن لخوار طرف ته پیدا ده که شکست میلاو شو نو ظاهری خفګان دی خدای الله دربار کې خو بیا مجر دی که فتح میلاو شي نو بیا مجر دی کافر که فتح مومیم غرق دے که شکست مومیم غرق دے نو مومن خوار طرف تا اوچت دے اللہ وی ولا تہنو سستی مکوئی ولا تحزنو او مغم جنے گئی وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین تاسو اوچت یئی کچرت تاسو مومنان یئی انتم الاعلون شانن ستاسو شان دی رچت دے ان کنتم مؤمنین کئی تاسو مومنان مانا اغا اچت دی چی مومنانی منافقان ندی اچت یا ان پا مانا دا ان کا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین تاسو چی دین اچت یئی دا دی وجن چی تاسو یئی مومنان وانتم الاعلون تاسوی اچت ان کنتم مؤمنین د دی وجنه چې تاسوی مؤمنان ان په معنا د ان ستاسو مرتبه اوچته د ایمان د وجنه نو تاسو ولې سستیږئ او خپه کیږئ
صحابه کرام پریشانو چې یاره شکست ملاو شو، تکلیف ملاو شو. الله تسلی ورکي ایمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله. کورسیږي تاسو ته زخم نو مه پریشانه کیږئ. فقد مس القوم قرح مثله، په تحقیق سره رسېدلی قوم کافرانو ته زخمونه د دې په شان. که چرته تاسو نن شکست ومونده، تکلیف ملاو شو، نو پریشانه کیږئ مه. ولی کافرو ته د دې نه سوا تکلیف په احد په بدر کې رسېدلی و که نه؟ ایله خو هغوی هغه خپل بدل هم لا نه دی خلاص کړی، په تاسو یې خو راړولی نه دی. که تاسو نه اویا مردار شو، دا که تاسو نه اویا صحابه کرام شهیدان شو، نو د کافرانو نه اویا تاسو مردار کړي او اویام ته ژوندي نیولي، نو د دې په ډبل تکلیف هغې ته میلاو. ځکه چې ژوندی ونیسي نو د هغه مثال هم د مړي دی، هغه هم یو لوی ذلت وي. بیا یې فدیه واخیسته او ازاد یې کړل. نو که تاسو ته درد رسېدلی دی، نو د دې ډبل درد تاسو کافرانو ته رسولی. نو ولې پریشانه کېږي؟ ایمسسکم که ورسېږي تاسو ته قرح زخم، مه پریشانه کېږئ. ولې؟ فقد مس القوم قرح مثله، په تحقیق سره رسېدلی دی قوم کافرانو ته زخم د دې په شان په بدر کې. وتلک الایام نداولها بین الناس، دا اوس هغه علتونه د شکست چې دا خو ګوره که ټول عمر فتح او کامیابی وي، نو بیا خو به د سره یو دین والا نو ټول مسلمانان شوي. دا خو امتحان دی، کله به الله مسلمان زورور کوي، نو کله به په دشمن زورور کوي. وتلک الایام نداولها بین الناس، دا ورځې دي اړو راړو منګه دی لره په میانځ د خلکو کې. الله دا زمانه دا تاریخ دی، اوړي راوړي. کله مسلمان هغه فتح عمومي کافر ته شکست ملاو شي، کله کافر فتح عمومي مسلمان ته شکست ملاو شي. دا خو حالات. ابو سفیان ویلو هرقل بادشاہ ته والحرب سجال، دا جنگ چې دی نو دا خو بس هغه دو بوکي دي حساب دي. پخوا که ستاسو خیالي به داسې سرخه وه چې پایي به دوه بوکې تړلی شوی وي، نو یو بوکه به دې راخېژوله ډکه، هغه تشه بوکه به ښکته روانه وه. نو چې دا ډکه به سر ته راورسېده، نو هغه تشه به اوبو ته ورسېده، نو هغه به هلته ډکېده او تا به دا ډکه خالي کوله، نو ټیم به پکې نه و، نو بیا به دې دا تشه ښکته بوتله او هغه ډکه به دې راخېژوله. نو چې دوه بوکې دي په کوي تړلي، دواړه په یو ځل نه رابره کېږي او دواړه په یو ځل ښکته کېږي هم نه، خو چې یو ښکته کېږي نو بله بره کېږي، چې بله ښکته کېږي نو بله بره کېږي. نو معنا کله به کافر غالب کېږي، مسلمان به کمزوری کېږي، کله به مسلمان غالب کېږي نو کافر به کمزوری کېږي. چې دوه په جنګ ورشي نو خامخا به یو راغورځي. نو دا خو پکې راځي وتلک الایام نداولها بین الناس، دغه ورځې شپې دي اړو راړو دی لره په میز د خلکو کې. وليعلم الله الذین آمنوا ويتخذ منکم شهداء، دویم علت وليعلم الله الذین آمنوا، دې دپاره چې ښکاره کړي الله کسان چې ایمان یې راوړی دی. دا دویم علت دی د شکست. که ټول عمر کامیابي وه، نو بیا خو پکې د منافق او د مؤمن پته هم نه لګېده. دا شکست ملاو شي چې د مؤمن او د منافق د یو بل نه جداوالی پکې راشي. دې دپاره چې ښکاره کړي الله کسان چې ایمان یې راوړی دی، ایمان والا خلکو ته الله ښکاره کړي. دریم علت ویتخذ منکم شهداء، او شکست ځکه ملاو شو د دې دپاره چې جوړ کړي الله ستاسو نه شهیدان. چې ټول عمر فتح او کامیابي او مرګ پکې نه وي، نو بیا خو به یو سړی مجاهد وي، خو شهادت مرتبې نه خبر نه شو کنه. چې کله پکې شهید شي چې د شهادت ثواب هم ملاو شي، او شهادت ډېر لوی اجر او ثواب لري.
د شهید ته شهید ولی وای علماء شهید ته شهید زکوای چې د شهید روح جنت ته حاضری حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی ارواحهم فی اجواف طیر خضر تسرح من الجنت حیث شاد د شهداء روحنا د شنو شنو مرغانو ججرو کی او جنت کی چې چرته خوخې نو التسریږي نو شهید په معنی د حاضر نو شهید ته شهید زکوي چې د روح جنت ته حاضر شي یا شهید په معنی د مشهود چې هغه د جنت شهادت شوی نو شهید ته شهید زکوي چې د لپاره مشهود له بالجنه د لپاره د جنت شهادت کړی شوی دی د الله جنت ته بوزي او جنت ولور کوي یا شهید ته شهید زکوي شهید په معنی د گواه نو لانه یشهد علی اعمال الناس د بعد قیامت پر د خلکو په عملونو شهادت کوي ويتخذ منكم شهداء او چې جوړ کستا سنا شهیدان دایبل علت شو والله لا يحب الظالمين او الله من النكيد الظالمان سرام وليمحص الله دايس الرمع علت وليمحص الله الذين امنوا او دې د پاره چې خالص کی الله کسان چې ایمان راوړل دي مومنان جدا کی خالصی کی ويمحق الكافرين او ختم کی کافرانو لرا هلاکی کافرانو لرا دایبل علت ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين دې ته تجیف التبلیغ وي او دا پنځم علت ده چې جنت دا سه پاسانه باندې نه ده مشکلات به تیروي تکلیفونه به تیروي ام حسبتم ایتاسو گمان کوي ان تدخلوا الجنه دا چې دنه بشه تاسو جنت تا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم او لا بنی ښکار کړی الله کسان چې جهاد کړي د تاسو نه ويعلم الصابرين او نه به ښکار کړی الله صبرناک دا څه کلم نشي کېږي دا څه نه چې بس هر سړی دی ورمنډي و یو جنت لدی شي جنت باغ سړی جی چې هغه ایمان والای جنت باغ سړی جی چې هغه سخت او تکلیفونه برداشت کړي چې څو وخت کې جهاد فرض عینی چې جهاد ته تللی او جهاد کې تکلیفونه برداشت کړي ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم او لا بنی ښکار کړي الله کسان چې جهاد کړي د تاسو نه او يعلم الصابرين او نبی ښکار کړي صبرناک دا امتحان دی بیا خو بار سړی وي چې الله ما سره د نعوذ بالله زیاته او وګوره کنه زه د جنت نه محروم کړم الله بو یې لکه ته د جنت قابل نه وي کنه دی ورته وي الله نو تا خو په ما یو امتحان کړو بیا به زه کتلې دی چې زه عمر کنه نو الله وی چې داخله مې ولا بند کړه بیا دې نشي ویلې چې په ما باندې یو امتحان کړو په شل امتحانونو کې پیل شوی نو ته بیا څنګه چې ما جنت ته بوزه دا ټول امتحانات دي کنه دا اوامر را لېږلي دي الله زما استا په منځونو سکی الله زمون په روزو سکی الله زمون په حجونو سکی دا په منګ امتحان دي چې ورېګا د زما دا حکم منی او کې نه منی نو دا اوامر جدا امتحان نواهی جدا امتحان چې ورګه د زما خبره منی د ګناه نه ځان بچ کی کنه بچ کی الله جهاد جدا امتحان بیماری او تکلیف جدا امتحان مالداری جدا امتحان غریبی جدا امتحان صحت جدا امتحان بیماری جدا امتحان ګوري چې دا بندا په دې ټولو حالاتو کې سکی الله ته خو پته ده چې بس دا پاس دی او دا پیل دی مخکې نه خدا په دې بنده حجت قایموي چې بیا سبا نه وي چې الله په ما خو به دې لږ ازمیخ کړو لږ امتحان کړو بیا به چې دی نو تازه معلوم کړی نو الله وی چې بیا نه وي قیامت کې مخکې به درته وي چې دا امتحان مې در باندې کړو دې کې پیل وي دا مې در باندې کړو دې کې پیل وي دا مې در باندې کړو دې کې پیل وي نو ته څنګه اوس ما ته وایې چې
ما جنت ته ولېږه او ما سره نعوذ بالله الله ګینې ظلم کوي. الله چا سره هم ظلم نه کوي. الله د ذرې برابر چا سره زیاتې نه کوي. دا زیاتې موږ په خپله د خپل ځان سره کوو چې د الله د حکم خلاف شروع کړو الله ناراضه شي. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأيتموه وانتم تنظرون. دا شپږم علت د شهادت او د شکست. ولقد كنتم تمنون الموت په تحقیق سره وای تاسو چې تاسو غوښته مرګ لره من قبل ان تلقوه مخکې د هغې نه چې تاسو مخامخ شوئ د دې مرګ سره. فقد رأيتموه په تحقیق سره ولیده تاسو د مرګ لره وانتم تنظرون او تاسو ورته کتل. د دې څه معنا؟ دې نه مخکې غزوه بدر شو. د بدر په جهاد کې چې کوم صحابه جنګېدلي وو نو هغې له الله ډېر لوی مقام ورکړه. ژوندو له لوی مقام میلاو شو. شهداو له نو بعضې صحابه په بدر کې نو شریک شوي. نو د هغې لوی ارمان دا و چې خدای بل جهاد مقرر راوله زموږ په ژوند چې موږ پکې د خپل جنگ هغه وکړو او الله رب العزت ته د خپل اخلاص ښکاره کړو. نو د هغې دا ارمان و بلکې د ډېرو صحابو پکې د شهادت ارمان و چې خدایه جهاد لازم ستا د رضا دپاره خو الله ما خپل کور ته واپس مه راوله. ما خپل کور ته واپس مه راوله. ما هلته چې دی نو الله بس شهید که عمر ابن جموح رضی الله تعالی عنه په خپله ګوډو مو معذورو زامن ورته وایي چې موږ روان یو جهاد ته ځو. نو بابا ته مه ځه ته کور کې کښېنه. هغه وایي نه زه ښه تکړه یم زه به ځم. بچی ورته وایي ته مه ځه. هغه وایي زه به ځم. نبي علیه السلام ته زامن رالل یا رسول الله موږ ټول روان یو او دی دې نشي دی دې پاتې شي ته ورته ووایه. نو دی نبي علیه السلام ته وایي چې یا رسول الله ما مه ایساروه. زه غواړم چې په دې خپله ګوډه خپه په جنت کې وګرځم. نو ته ولې ما ایسارې؟ نه ایسارېږم. بس نبي علیه السلام یې زامنو ته ویل که دی مه ایساروئ پرېږده چې لاړ شي. او کله چې لاړ شهید شو هلته میدان جهاد د ده لاش هغې چې راوړه مدینې طرف ته نو هغه سورلي دې خواړو راتلله نه. نبی علیہ السلام ته صحابه وی چې یا رسول الله سورلی منګه دی خو راولو هغه وحد په لمنډه وی. نبی علیہ السلام یې ورشي تاسو کوي چې د خو دعا یا سکړی نه دي سویلې خو نه دي. کور والای وی یا رسول الله دې چې د کور وطن دی یو دعا وکړه چې الله ما واپس مدینه ته مراوله. نو وی خطا ویلی دی یا وی دا دغه دعا الله قبول کړي دا په ژوندینی د مدینه نه وخته نو په مړینی الله وی چې مدینه ته بنځي دی به د احد په میدان کې دفن کوي. نو الته بیا دفن کړي. نو دا صحابه چې هغه د شهادت په ارمان نو الله وی چې تاسو مرګ وخته سوالم کو تاسو هغه سوال الله قبول کړي. انس بن نضر رضی الله تعالی عنہ دا انس رضی الله عنہ ترو هغه چې ده په میدان جهاد کې چې کله شکست ملاو شو احد کې نور خلق دی خو اخلاص ته هغه د احد طرف ته روان دي. سعد بن معاذ او تیمه ته چې سکه وای د جنت خوشبوئی د احد د غار ناراضي دی خوشبوئی حاصلول لازم لاړ او د کافرانو په ډله کې ورننوت. بلا کافران مردار کړل وغې پراغون شو دی شهید کا صد پاسه اتیا گزارونه د حضرت انس رضی الله عنه انس ابن نضر په بدن باندې چې دنو شو ټول کیمه او شهید شو. نو دا خلکو چې هغه د شهادت په ارمان تلل نو الله استاسو ارمان او هغه مې دل پورا یو د مرګ سوال لې د مرګ سوال حرام دی او ناروا دی. دا مو وایي چې خدای ما مړ کا د مرګ سوال باندې کې کډیر په دې ژوند تنگ شي نو صرف دومره ویلې شي چې الله که زما په ژوند کې زما خیری نو ژوند راکا او الله که په مرګ کې مې خیری او پیدای الله نو مرګ را لراواله. بس داسې وایا خدا سے نشه ویلې چې خامخا بس الله مال مرګ راواله. د مرګ سوال هم آرام دی
ځان وجل خو خود حرام چې د مرګ سوال به هم ځان له نه کوي. یو مرګ دی چې د هغې سوال ثواب دی، هغه د شهادت مرګ چې ته وی الله مرګ خو به هسې راځي، الله ما له د شهادت مرګ راکا، الله ما ستا په لاره کې شهید کا، د دې سوال باندې تا ته ثواب میلاویږي. که ته په خپله کور کې په خپله بستره باندې مړ شي ام تعالی به اجر د شهید میلاویږي. حدیث کې راځي څوک چې د صدق دل نه یو خو داسې سوالي که نه چې یو سړی د شهادت سوال کوي خو په خوله باندې په زړه کې هسې دا یاد زړه کې نه چې زه د شهید شم. هغه یو کس خبره کوله وایي پخوا افغانستان کې مجاهدینو په امریکایانو حمله کوله، نو ماښام نه یو ملګری چې دی نو ډېر جوش کې دی ملګرو ته لګیا دی بیان کوي، او بیا ډېر په دغه سره وایي چې دعا وکړئ دا ټول ملګري زما لپاره چې الله ماله د شهادت مرګ را نصیب کړي. نو وایي چې سهار جنګ شروع شو، حمله شروع شوه، دې کې جیاز راورسېد او بمبار شروع شو. وایي دا ملګری یو ځای کې پټ شوی او ټول رنګ یې زیړ. وایي چا ورپس ټلفون وکړ چې چېرته یې؟ وایي ویل غلی شه دلته یو ځای کې پټ شوی یم چې راغی. وایي ډېر زیات ګډوډ و. وایي چا ورته ویل چې ولې؟ وایي مړه بېګا مې د خولې نه سب ګډې وډې خبرې ختلې وي. وایي ما ویل چې هغه جوړې قبولې شوي نه وي، چې بس ما خو شهادت غوښته خو دومره ډایرکټ خو مې نه غوښته چې نن دې زه شهید شم. نو دا یو خو دغه شانه سوال چې سړی په خوله باندې وایي او لړنی نه یو د صدق دل نه شهادت غواړي، نو که دی شهید نشي که نه او دی په خپل کور کې مړ شي دله به الله اجر او ثواب د شهید په شان ورکوي. ځکه الله رب العزت ته د دغه اخلاص کاره کېده. حضرت خالد رضی الله تعالی عنہ چې کله شهید وفات کېده نو په خپل کور کې شهید وفات شو. خلکو ته وایي چې ګورې د بوزدلو خلکو سترګې دی هغه راوچتې نشي او په آرام ودې نشي چې ګنې خالد په بستره مړ کېږي. ما په هر جهاد کې ځان له د شهادت سوال کړی دی او ما ویلي چې دا به زما اخرنی جهاد وي. په یو جنګ کې مې څو تورې ماتې کړي خو الله ته به منظوره نه وه، نن زه په بستره مړ کېږم. نو داسې خلک چې د هغې ارمان د شهادت وي غواړي شهادت، که شهادت میلاو نشي هم د شهید عمر اجر به میلاویږي. ولقد کنتم تمنون الموت، په تحقیق سره وایي تاسو چې تاسو غوښتم مرګ لره من قبل ان تلقوه، مخکې د هغې نه چې تاسو مخامخ شوي وئ د دې مرګ سره. فقد رأیتموه، په تحقیق سره ولیده تاسو د مرګ لره وانتم تنظرون، او تاسو ورته کتل. یعنې د تکلیف راغی صحابه کرام شهیدان کېدل، نو دا ستاسو هغه ارمان الله پاک پوره کړ. دا هغه علتونه شو د پاره د شکست او د پاره د شهادت د مرګرو. اول ته وګورئ ولا تهینوا مسستیږئ ولا تحزنوا مغمجنیږئ وانتم الاعلون تاسو اوچتږئ ان کنتم مؤمنین کئ مؤمنان. ان یمسسکم قرح که ورسیږي تاسو ته زخم فقد مس القوم قرح مثله، په تحقیق سره رسېدلی دی قوم کافرانو ته زخمونه د دې په شان. وتلک الایام دغه ورځې دي نداولها اړو راړو دی لره بین الناس په میز د خلکو کې. وليعلم الله الذین آمنوا، دې دپاره چې ښکاره کړي الله کسان چې ایمان یې راوړی دی. ویتخذ منکم شهداء، او چې جوړ کړي ستاسو نه شهیدان. والله الله لا يحب الظالمین، مینه نه کوي ظالمانو سره. وليمحص الله الذین آمنوا، او دې دپاره چې خالص کړي الله کسان چې ایمان یې راوړی. ويمحق الكافرین، او هلاکی کافران. ام حسبتم ایا ګمان کوئ تاسو ان تدخلوا الجنه، دا چې دننه بشئ تاسو جنت ته. ولما يعلم الله الذین، او لا به نه ښکاره کړي الله کسان جاهدوا منکم چې جهاد یې کړی دی ستاسو نه. ويعلم الصابرین، او نه به ښکاره کړي صبرناک. ولقد کنتم تمنون الموت، په تحقیق سره وایي تاسو چې غوښته به تاسو مرګ من قبل ان تلقوه، مخکې د هغې نه چې تاسو مخامخ شوئ د دې مرګ سره. فقد رأیتموه، په تحقیق سره ولیده تاسو د مرګ لره وانتم تنظرون، او تاسو ورته کتل. واخر دعوانا مړه غلی کېنه
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. یا الله زمونږ د ټولو نه رضا شه، الله زمونږ دا محنت قبول کا، الله زمونږ دا درس قبول کا. څومره ملګري چې راځي الله رب العزت د ټولو دنیا او د آخر خیر او خوشحالۍ ورکا. الله رب العزت زمونږ د ټولو شرعي حاجات پورا کا او الله د ټولو مشکلات او پریشانۍ ختم کا. یا الله څومره مسلمانان بیماران دي هغه ټولو له صحت کامله عاجله ورکا. قرضداران د قرضونو نه خلاص کا، بے کسب بے روزګارو ته الله رزق حلال کسب حلال ورکا. بے اولادو ته الله نیکان صالحان اولاد ورکا. دشمندارانو دشمنی الله په ورورولۍ سره بدل کا. الله د دې ملک نه چې څومره بدامنۍ دي الله دا ختم کا. د ټولې دنیا مسلمانان عموما او د دې ملک پاکستان مسلمانان خصوصا نورونه وګرځوا. د تمام اسلامي ملکونو حفاظت الله وکړه، خصوصا د دې ملک پاکستان حفاظت الله وکړه. الله زمونږ ټولو نه رضا شه. څومره چې دا عذابونه دي، زلزلې دي، طوفانونه دي، ګرانۍ دي، الله دا په خپل فضل او کرم سره ختم کا. الله دا د رمضان دوره را روانه ده، الله موږ له توفیق راکړي چې ټول ملګري پکې شریک شو. د صحیح بیان او د صحیح زده کړې توفیق موږ ټولو ته راکړه. الله زمونږ ټولو په حال باندې رحم وکړه. الله زمونږ ټولو آخره خاتمه ښایسته کا او الله ټولو ته جنت الفردوس نصیب کا. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین. په دې اخر کې دا یو اعلان واورئ. نن انشاءالله ماسخوتن نه بعد راجولی میر صاحب د جماعت کې د مفتی مجتبی عامر صاحب بیان وی، نو کوشش وکړئ انشاءالله ملګري چې لاړ شي. نن د ماسخوتن د مونځ نه بعد د راجولی میر صاحب د جماعت کې پر هغه ډوب کې د مولانا مفتی مجتبی عامر صاحب بیان وی، ملګري کوشش وکړئ چې لاړ شي.